بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. اول سپاری صدرم رکو دا سورة البقرہ آیات نمبر 35 تے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انتا، امون فرمائل اے آدم علیہ السلام اساتو وزوجک الجنت او بیبستا پا جنت کی، وکلا منها اخری داغینا رغدا بسیارا حیث شئتما چتنا چم خخوی، ولا تقربا او ما نزدیکیگی دوانا هذه الشجرتا دی ونتا فتکونا گنیشی تاسوبا من الظالمین دا حد نزیاتے کون کنا. فازلهم الشیطانو لغزش کی واچول دوانا شیطان عنها دا اغی ونی پر سبب فاخرجهما نرویسلو دوانا مما دا اغی جنتنا کان فی چیو دی پاغی کی وقل نحبتو امون فرمائن تاسو کشی بعضکم لبعض پتاسو کی بعضی دا بعضو دا پارا عدوون دخمنان بوی ولکم استاسو دا پارا فی الارض فزمکا کی مستقرون وسیدل زیل ومتاعن او فائدہ دا الہین ترویر تاکلی مودی پورے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم اساتو او بیبستا پا جنت کی. دیزینا حضرت آدم علیہ السلام او دی ابلیس واقعہ بیان شوی دا چی داغی خلاصہ دا حضرت آدم علیہ السلام تا سجدہ نکول وجی شیطان مردود شلو، لہذا آغا حضرت آدم علیہ السلام تا نقصان رسول کی دی کوشش کیوں. اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ اغیت او فرمائے چی تاسو با جنت کی اسی گی اور سچ تاسو رو غواری بیسیار خوری نرے، خو البتہ دا خبر یاد ساتی چی دی ونی تا نزدی مزے. شیطان دی تا وسوسه واچولا اور توی ویلی چی ستاسو ربو زکا تاسو دی ونی نا منی کلیے، مطلب دا دے چرتا تاسو فرشتی جوڑی نشے یا تاسو ہمیشہ چی کم دے جوندی پاتے نشے نرے. دی سره چې کوم دی شیطان قسم خوړل وی ویل چې د تاسو دوانو خیرخواهی ما د پدې خیال باندې دی دا خیال وکړو چې د الله رب العالمین دروغ قسم سو خوړې شي نه دی خیال سره حضرت حوا رضی الله تعالی عنها اغه نه چې کوم دی هغه ونی نه سو خوړل او به حضرت آدم علیه السلام هغه له ورکلو نو هغه مو خوړل او دا خیال وکړو چې د الله رب العالمین ممانعت تحریمی نو بلکہ تنزیحی ہو، یعنی حرام دا پارا نو بلکہ یو ناپسندگی اظہار دا پارا ہونرے. دلتا حضرت آدم علیہ السلام نا اجتہاد کی خطا وشولا او خطا اجتہادی اغا گناہ نوی، چنانچہ شیطان چی کم دے شیطان دو دوکی دے وجی دیدو چی کم دے دی اغا ونی نا میوو خوڑلا او میوه خوړلو څخه چې کوم دی په دې باندې د پردي مقام به پردګۍ شو او هغه پټولو د پاره په دې باندې پانی چولی. دی وخت الله رب العالمین او فرمای چې ما تاسو د دې ونی نه منکلی نه وي او ما اوس چې کوم دی ما تاسو ته دام ویلو چې دا شیطان چې کوم دی دا تاسو ښکارا کلاو دشمن دی. دینه بعد د الله حکم شو چې تاسو بزمکه باندې کوشي او التا وس ستاسو اولاد خپل منځ کې یو بل به دښمنان وي او ستاسو لپاره چې کوم دی پزمکه کې یو خاص وخت پورې اوسېدل دي. زمکه دا راوړو نه بعد زمکه باندې راوړو نه بعد چې کوم دی حضرت آدم علیه السلام یو وخت پورې د خپل لغزش
معافي غوښتله تر دې چې حضرت آدم علیه السلام ته د الله د طرف نه یو څو کلمات هغه وښودلې شلو. بیا حضرت آدم علیه السلام چې کوم دی هغه کلماتو سره توبه او معافي درخواست وکړ نو هغې توبه قبوله شوله. یو اهم مسله یاد ساتئ دلته دا یو مسله یاد ساتئ دا ضروري ده چې نن سبا د فتنو دور دی او چا چې سړو غواړي هغه وایي تر دې چې مذهبي معاملاتو کې او په هم عقایدو کې چې کوم دی زبا خپله ژبه چې کوم دی بې احتیاطۍ سره هغه استعمالوي نه دی. هغه دا ده چې حضرت آدم علیه السلام د جنتي ممنوعه ونې نه چې کوم دی میوه خوړل دي نه دی او خلک چې کوم دی دې ته د ګناه نسبت کوي. اعلی حضرت امام شاه احمد رضا خان رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي چې بغیر تلاوت کې خپل طرف نه حضرت آدم علیه السلام ته د نافرمانی او ګناه نسبت کول دا حرام دي او بعض علماء چې کوم دی د کفر ښودلی دی. یعنی مطلب دا څوک چې غیر تلاوت کې خپل طرف نه حضرت آدم علیه السلام ته د ګناه نسبت کوي د نافرمانی نسبت کوي دا کفر دی نه دی دا حرام دی. انبیاء علیه السلام ته ظالم ویل حکم یا ساتي انبیاء علیه السلام ته ظالم ویل دا ګستاخی او توهین دی او څوک چې انبیاء علیه السلام ته ظالم وي هغه کافر دی نه. الله رب العالمین مالک او مولا دی هغه خپل مقبول بندگانو باره کې چې څو غواړي فرمایلی شي نو بل چا څه مجال دی چې هغه انبیاء علیه السلام د هغې باره کې خلاف ادب کلمه خپل ژبه باندې راوړي او دغه شانتي د الله رب العالمین دغه شانتي خطابات چې کوم دی په خپل جرأت دلیل جوړ کړي نه دی. او موږ ته خو چې کوم دی د انبیاء علیه السلام او محبوبان خدا تعظیم او توقیر ادب او اطاعت حکم را کړی شوی دی او دا چې کوم دی موږ باندې دا لازم دی. انبیاء علیه السلام معصوم دي دا یاد ساتئ چې انبیاء علیه السلام چې کوم دی هغه معصوم او دې نه ګناه نه کیږي نه دی او دې معصوم کېدلو باندې قرآن مجید فرقان حمید بشمار دلایل آیاتونه په دې خبره باندې دلالت کوي چې انبیاء علیه السلام چې کوم دی هغه معصوم نه دی. لکه څنګه چې انبیاء علیه السلام چې کوم دی هغه د الله رب العالمین منتخب شوي او مخلص بندگان دي. الله رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام حضرت یعقوب علیه السلام بارکی واضح طور باندې فرمایلی دی په سورۃ صاد کې انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار او حضرت یوسف علیه السلام بارکی فرمایلی دی انه من عبادنا المخلصین بشک هغه زمونږه منتخب کړي شوی بندگانو نه دی. او دغه شانتي څوک چې انبیاء علیه السلام ته چې کوم دی نعوذ بالله د ګناه نسبت کوي دا سړی چې کوم دی دا ګناهګار دی. بل دا معلومه شوله چې انبیاء علیه السلام چې کوم دی هغه د فرشتو نه افضل دي چې فرشتي چې کوم دی هغه نه ګناه نه کوي هغه د ګناه نه پاک دي معصوم دي. په درجه اوله چې کوم دی انبیاء علیه السلام چې کوم دی هغې نه هم ګناه نه کېږي او هم د ګناهونو نه پاک دي. یو ځای به ترجمه دغه وشي وقلنا یا آدم اسکن انت او موږ وفرمایل ای آدم اوسه وزوجک الجنة او بیبي ستا په جنت کې وکلا منها او خورئ د هغې نه رغدا بسیاره حیث شئتما چېرته نه چې خوښوي ولا تقربا او مه نږدې کېږئ دواړه هذه الشجرة دې ونې ته فتکونه ګنې شئ تاسو به من الظالمین د حد نه زیاتې کوونکو نه. فازلهم الشیطان نو په لغزش کې واچول دوی دواړه شیطان عنها د هغې ونې په سبب فاخرجهما رویستلو دواړه مما دغه جنت نه کان فی چې و دوی په هغې کې وقلنا اهبطوا او موږ وفرمایل تاسو کوشئ بعضکم لبعض په تاسو کې بعضې د بعضو لپاره عدو دښمنان به وي ولکم او ستاسو لپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر و متاع او اوسېدلو ځای دی او فایده ده الی حین تر یوې ټاکلې مودې پورې وما علینا الا البلاغ المبین.